मुफ्ती तुफैल राजी साहब के दिलचस्प और इस्लाही बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। محمود غزنوی با ویل چې یو درې خبرې داسې دي چې په دې کې ماته شک و او زه به همیشه دې دریو خبرو پریشانه کولم چې یاره ماته دا درې خبرې کلیر شي، صفا شي. اول نمبر خبره کومې چې به زه پریشانه کولم هغه دا وه زما سره به د دې خبرې سوچ او فکر و چې آیا زه د خپل پلار اصلي بچی یم که نه زه د بل چا نه پیدا یم. زما دا نسب پاک دی که پاک نه دی. د ده د پلار نوم و سبکتګین، هغه هم بادشاه و. نو ده دا سوچ کوو چې یاره زه د خپل پلار خپل بچی یم که نه یم. دې خبرې به زه پریشانه کولم چې ما ته دا خبره کلیر شي، صفا شي. داسې خو څوک کولی نه شي چې یاره د خپلې مور نه تپوس کړي یا پلار نه تپوس کړي یا تره نه تپوس کړي. ده په دې خبره باندې ځان لړه خوړو. او دویمه خبره دا وه چې یاره الله رب العزت به زما بخښنه وکړي که نه. او یقینا چې د فکر خبره ده، د غم خبره ده، د فکر خبره ده، د هر سړي دپاره چې دې په دې خبره باندې فکرمني چې یاره الله رب العزت به ما وبخي او ګو به مینه وکړي. ځکه چې دا بخښنه دا دومره لوی نعمت دی، دا دومره لوی نعمت دی د الله په دربار کې چې کم کس ته بخښنه د الله رب العزت د طرف نه میلاو شوه، دا د جنت پروانه ده، جنت پروانه ده چې دا سړی به جنت ته ځي. او جنت هغه ځای دی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنت هغه ځای دی چې د هغې د نعمتونو او د هغې د آسایشونو په باره کې ما لا عین رأت، د وسه پورې یو سترګې دغه نظارې لیدلې نه دي، ولا اذن سمعت، او یو غوږ د وسه پورې هغه د هغې تفصیل نه دی اورېدلی، ولا خطر على قلب بشر، او د یو انسان په زړه باندې د هغې خیال نه دی تېر شوی. داسې ښایسته نعمتونه دي. مونږ خو په دې مرداره دنیا کې یو که نه، د دې دنیا داسې ځونه یې نو چې په دې باندې قیاس کوو چې یاره جنت به داسې. مونږ د دې دنیا د خټو د دې کورونو دا زنانه لیدلې دي، خپلې بیبیانې هم لیدلې دي، چې مونږ وایو یاره جنت به هم داسې. مونږ د دې دنیا فروټ لیدلې دي چې مونږ یاره دقه شان فروټ به وي. مونږ د دې دنیا پی لیدلې دي چې مونږ وایو یاره دقه شان پی به وي. او هغه داسې ځای دی چې ما لا عین رأت، یو سترګې هم چېرته نه دي لیدلې، ولا اذن سمعت، یو غوږ چېرته د هغې په باره کې اورېدلي نه دي، ولا خطر على قلب بشر، او د یو انسان په زړه باندې د هغې خیال نه دی تېر شوی. دومره لوی نعمتونه دي. نو دې وجې نه قرآن کې الله رب العزت فرمایي چې چا ته دا بخښنه نصیب شوه فقد فاز فوزا عظیما، نو ته ډېره لویه کامیابي حاصله شوه. الله رب العزت دې موږ دومره نصیب. نو محمود غزنوی با په دې خبره باندې پریشان و چې یاره الله به زما بخښنه وکړي که نه. او دریم نمبر خبره داسې وه چې دو به سوچ او فکر کوو چې یاره یو حدیث دی د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک، العلماء ورثة الانبیاء، چې دا علما د انبیاء وارثین دي. دا علما د انبیاء وارثین دي. نو چې دا حدیث صحیح دی که نه دی، چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث دی که چا ځان نه ویلی دی، په دې خبره باندې په دې دریو خبرو باندې به یې ځان لړه خوړو. پخواني چې کوم انصافداره بادشاهانو نو د هغو ترتیب دا و چې بیس به یې بدل کو، چا به نه پېژاندو چې دا بادشاه دی، او په دې لارو کوڅو کې به ګرځېده، د خلکو حالات به یې معلوموله، د خلکو حالات به معلوموله چې بھائی څوک په تکلیف کې دی، چا د څه مسله ده چې زه ولې دغه مسله حل کوم.
زمونږ خو نوم بینالو خو چې معمولی غونډه کې لګ دي په عہده باندې او روزي په دوره باندې نو بیا روډونه بند او پروتوکول او دومره دغه چې ته په خدای پاک څه دنیا ورانه شو او دې د خپل عمل نه دونه یریږي چې د مخلوق ته دومره تکلیف رسولې دي چې دې په عام پبلک کې نشي راوته دې یریږي چې اسینه څوک مې کوتره نه کیدل کنه دا قوام دی کنه ته په وډون لګرځې دي نه ته بس راتلې نه چې لکه مال وټ راکو زه بس تا دا وکم دا وکم وسی چلو شو एकदम هر څه بس اوس پروتوکول کې د خلکو نه لري اوسېږي کرونا وایرس ته لګي پته نس چلې ته خلکو نه وس دومره پروتوکول او دومره دغه چې بای چوکونه بند کړي او لاري بند کړي او بای څوک دی وسړی را روان و انسان دی را روان د جرازي دی کنه زدا مسجد دی کنه او زه په دې منبر ناز یم او زه هم جاله کوره غاجي صاحب السلام علیکم راځي تاسو وښه مفتی صاحب څنګه ټول یو شان انسانان دي کنه ایک ہی سب میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز دا اللہ دربار دے چې کم سړی راځي برابر دی بھائی دا پکې نشته دا حاجي صاحب دی او دا مشر دی او دا کشر دی دا مفتی صاحب دی او دا پلان نه بھائی دا الله کور دی هر سړی پکې حق دی راځي دی د دې وجه نظر دی خبرې خلاف یم زړه به ځان مخ کې سب کې ګم دی زې منلي او بھائی دا زما زې دی بدل دا څوک کې ناستو نو کفر دی بس پرې دا مینا ازینه مې بچز بازو کې بلځ واګه جنماز بلو ورده وهر حلقه خبره ده نه ده this is the وجنه تکبر کې this is the وجنه تلوي کې تخلق منتخب کړي د دې لپاره چې تدخلق مسائل حل کې به الله لیکن ته صرف الله رب العزت سبب جوړ کړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم د قشان ګرځیدو روبوتو د شپې بم ګرځیدو هر څه به اوریدا د خلکو تکلیف مسلې چیرې زما دا کمل رعایا زما شرګړې ما چې د دې رعایا څه حال له دوسه په تکلیف کې خو نه دي او جړل وای وکچرته د پورات په غاړه باندې یو سپي هم د وګي د لاسه مړ شو نو زه به الله له ثواب سپي انسان خو پرېدل ته انسانان خودکشي نه کوي ځان ختمه یاره بھائی رزق نشته سو کم بچی به کم ځای خپل بچی مکسر پانسی یاره سو سره وکم محمود غزنوی د شپې روان دی غش کوي د غش په دوران باندې یو انګر دی لوهار خپل کار کوي او وس په ټکای لګیا دی خپل کار کوي رڼا وته لګیدل ډیوا او د هغه په رڼا کې دی کار کوي یو ماشوم سره خواته ناسته او د خپل کتاب ګوري بادشاہ ډیر زیات په دې خبره باندې تعجب وکړو یار ورکوټه ماشوم دی او د دې شپې ناسته دلته نو خپل کور ته ولې نه ځي دا خوشپه ده نو معلومات یې وکړو بچې ته ولې ناسه وجزا طالب علم یما مونږ دا چانه وایو زه طالب علم یما د الله دین از د کوما د الله قران از د کوما د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک احادیث از د کوما خو زما سره د رڼا پیسې نشتا د ډیوی پیسې را سره نشتا چې ډیو اخلم او بدی کې تیل واچوم او بیا د دغه رڼا تکینه موضوع سبق حاصل کما زما دا وخت ډیر زیات قیمتي دی نو دی وجنا او د مطالعه بهترین وخت دغه دی چې یکسویی خاموشي نو شپه ده او خاموشي ده نو ماته یکسویی حاصلې زه په دې کتاب وګورم نو ماته یاد شي بادشاہ ډېر زیات رسوان دی او خفه شو دا وګوره دا الله د دین طالب علم دی او علوم نبوت حاصلې دا غي د پاره د سره رڼا نشته د سره چې کومه د نوکر سره د خادم سره چې کومه ډیو د سرو زرو او په هغه کې با تیل بلیدا نو هغه ډیو راوغستاو دغه ماشوم له ورغله ای بچی دا والا او زه په خپل جماعت کې کېنا الته سبق وایا چې تیل د ختميږي بیا راځه او د بیت المال نه نور تیل اخلا ستاسو برمه دا پروانه جاری کړه نور تیل اخلا
او تخپل سبق وایه ستا دا وخت ډېر زیات قیمتي دی. ماشوم ډېر زیات خوشحاله شو ځکه چې هغه له نور څه پکار و. سرو زرو ډیوه دم میلاو شو او ورسره د تیلو بندوبست یې وشو. هغه له خو بس دغه کتابونه خو بس خپل کتابونو ته کېناست خپل سبق یې. محمود غزنوي چې کله د شپې وده شو خوب ویني. په خوب کې د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دیدار ورته نصیب شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیدار یو کو فوراً پاسې دوی د الله رسوله سلام یې وکړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې اے د سبکتګین زویا، اے د سبکتګین زویا، تا زما د وارث، اے د سبکتګین زویا تا زما د وارث خیال وساتو. د دې د وجه نه الله رب العزت ستا مغفرت وفرمایل. محمود غزنوي ډېر زیات خوشاله شو. د ټول عمر چې کم سوچ او فکر و هغه ختم شو. هغه زما درې خبرې داسې وي چې دا شکوک او شبهاتو کې وي. اول نمبر چې یاره زه د خپل پلار زوی یم که نه یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل اے د سبکتګین زویا، یعنې نسب یې پاک دی، نسب یې څه دی پاک دی، د دقه سړي زوی دی. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د ځکه وویږه. او دویم نمبر چې یاره الله رب العزت به زما بخنه وفرمایي که نه. او دریم نمبر العلماء ورثة الانبیاء، چې دا علما د انبیاء وارثین دي، چې دا حدیث صحیح دی که نه دی. نبی علیہ السلام قول دی که نه بل چا ځان نه جوړ کړی. هغه درې واړه خبرې صفا شوې. ای د سبکتګین زویا تا زما د وارث خیال وساتو، الله رب العزت ستا مغفرت وفرمایي. درې واړه خبرې الله تعالی حل کړې په یو سوال. نو زما عزتمندو، نو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم حدیث دی العلماء ورثة الانبیاء، علما د انبیاء وارثین دي. وس د دې علماء سره حدیث شریف دی چې یا خدا سی وشا کن عالما، عالم جوړ شه، او متعلما یا سوشا طالب علم جوړ شه، د علم حاصلون کې جوړ شه، او خادما یا خادم جوړ شه، خدمتګار جوړ شه. ولا تکن رابعا، سلورم غوړې ما جوړېګا. که سلورم جوړ شوې نو استازې غوړې جهنم دی، هلاک بشي به جهنم کې. استازې جهنم دی، هلاک بشي به جهنم کې. اوس موږ خپل ځان ته سوچ وکړو، سلورم څوک دی چې د علماو سره بغض ساتي، کینه ساتي، حسد کوي، خبرې بسې کوي. موږ خپل ځان وګورو چې آیا زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ارشاد مطابق زه د دریو کسانو کې هم کنه یم، کن عالما او متعلما او خادما. یا عالم جوړ شه، په خپل باندې علم زده کا، عالم نشي جوړې دی. دویم نمبر درجه اختیار کړه طالب علم همیشه، دا دویم نشي جوړې دی. دریم جوړ شه خادم جوړ شه، خدمت یې کوه. او سلورم ما جوړېږي ګورې، که سلورم جوړ شوې هلاک بشي. د علماو سره بغض ساتل، د علماو بسې خبرې کول، د علماو بسې بدې ردې ویل. د دې نه دی الله رب العزت زموږ د ټولو حفاظت